अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतुन को ज़यम रंगेज़ अहमद ख़ान, डायरेक्टर मीडिया खैबर आवाज़ टीवी। नन ज़ पखपल प्रोग्राम खैबर पोहान के तखपल यो द्रुन खोग मलगरी दे यो काबिल तरीन मलगरी चे नौजवान की आदत थे द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनियन कौंसल जनरल सेक्रेटरी दे और द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िली रुकनम दे और साबिका पुलिस ऑफिसरम दे द कारकर्दगी खिदमत हर सना मंग बजाते खुद खबर हो जमंगा द बचो पे हिसाब दे नो दे द यारानो यारम दे और समाजी कारकुन दे पागी क्यों द डेर खिदमत थी नन ज़ मोहम्मद अल्ताफ़ ख़ान सेक्रेटरी जनरल यूनियन कौंसल मरगुस सकरागलेमा और अगई सरा द मौजूदा हालात द मुस्लिम लीग मुबारक के दई सावाज दे और दा पागा पोहानो के राजी नो ज़ का मैं दे टच करे दे चीज़ खपल कतुन को तो खेमा चे अल्ताफ़ ख़ान सोखते दे बता सर पखपल खपल तारुफ कई और अल्ताफ़ ख़ान न बज जिदा पुख्तना कोम कि यो खुता खपल तारुफ मुख्तसर दे कतुन को तो कई और द्वेम तासो मुस्लिम लीग नून द कला न जॉइन करे दे या पस वजह मो जॉइन करे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुम्बे खो उस्तासो और उस्तासो रे मलगुरु डेरा शुक्रिया अदा कोमा چې تاسو خپل په دوره مصروفیاتو کې په لنډ تنګ ټیم کې مال وخره کوما سره کرالی نو تاسو ډیره مننه. باقی دغه خبره شو د مسلم لیگ نون خبره شو نو مسلم لیگ نون چونکې زه په سرویس باندې وم او په 95 کې زمونږ مشرانو په مسلم لیگ نون کې شمولیت کړو د پیر صابر شاه صاحب په ټیم کې نو دا هغه ټیم نه زمونږ د دې مشرانو چې زمونږ کم سیستم روان کړو نو بس هغه چلیدو خو چونکې زمونږ را سرویس مسله و نو په دغه وجه باندې مونږه لکه کناره کشوته بیا زما دا ټیم برابر شو دا ریټایرمنټ زما وشو 2 کال وشو بیا زمونږ د کلی مشران دي د مسلم لیگ نون اهم رکنان دي چې په دې کې مین کس چې دی دا راج خان دی عابدین بټ دی او سجاد جی صاحب دی نو ردی په دغه باندې یو قسم لا په ریکویسټ باندې او د دې په وینا باندې ځکه چې دا زما مشرانو د پارټي نو دای باندې ما د خپل دغه شروع کو او دای بیا د دای په دغه باندې بیا په ریکویسټ باندې ګنې زه دوره اهم نو ما او نه دوره د دای په یاد دي سیټ قابلوم یو دوره دغه مازان نه غنو خو چونکې زه د دای ډیره غټه شکریا ادا کوم چې پاغي بما باندې دوره غټه لکه یو قسم لا اعتماد کو او مال د مربوط د جنرال سیکریټری او درا کړه انو زرا غیم ډیر زیات لکه مننه وایم شکریا ادا کوم چونکې زمونږ مشران دي خاص کر هغه په هر قسم لیاس سره د دې نوجوان کی عادت انتهایی خیال ساتي انتهایی اعتماد کې ساتي او انتهایی عزت ورکړي نو په دغه وجه باندې مام دا او دا قبول کړه د خپل حال ظلم شروع کړي. الطاف صاحب زبتا سو نه تاسو کوم چې موجود هوای تاسو په سرویس وای نو په کې پی کې کې وای د کور تم تلی راغلی د هلاکونه خپل تاسو الحمدلله تاسو د تیرشوی 15 کاله د پی ټی آی حکومت هم 1300 سړوان دي اوس بیا 3 کاله د حکومت د 8 ساله کارکردګي 12 کې تاسو مطمئن یې ایسو ویل پاړی یاره رو دا خو نن سبا دا یو جرنلی خبره روانه ده دا خو په دې کلی کې کته عام زمیندار کس هم تاسو کې نو هغه اوس دا غدي سره تعلق نشته چې پلانا چور ہے او پلانے کو پکڑ لیا دا غي غریب دې سره تعلق ته جزه سحر پاسم ما تبا سبزی روټي اوړه بجلی ګیس دا به ما ته څنګه ملاويږي ځکه چې مخکې به په میاش په کال کې به ځل بجټ ونیو سیس بګران شو تیل به په کال کې ځل ګران شو ګیس په کال کې ځل ګران شو یا داسې نور اشیاء خوردونوش چې کمی دا په کال کې ځل ګران شو
زما خپله دا تجربه په دې ګورنمنټ کې وشوه چې دلته د سونی غونډه کې هغه سیستم د درزي رازي ریټ ته د هر یو سیز نو دا هو که تاسو د یو عام کسټم تاسو کوي چې دا وکاله څنګه تیر شو انو زه خپل د تاسو یو لنډه غونډه کې سو کوم په 2013 خبره شوه په 2013 کې زه پرې پېښور کې مس منیجر وم نو ما با په 53 روپۍ باندې کیلو دال اغستل نن زه خپل یو عام انسان یم نن ما اکه دال اغستری په 150 روپۍ کیلو نو تاسو خپل اندازو لګوي چې لکه یو غریب سړی یو مسکین سړی او زمونږ د ډیره پاسماندا لا کړه دلته خو هر سړی سره د خپل رزق غم دی د خپل ماشومانو د سبق غم دی د خپل عزیز ولی غم دی د خپل سپید پوشي غم دی او بالکل مهنګای ډیره بڑ چړ کړ دای چې کوم حالت جوړ کو یا دای چې کوم وک انو دا ټولي دنیا نه پټه نه نو د کې مزید د خبرو کولو ضرورت نشته ها ز التاب صاحب زبتا سن دې بارا کې تاسو کومه چې یو سی مرغوس کې د مسلم لیگ نون په وخت کې کارونه هم شوي دي اوس موجوده هم دي د دې موازنه تاسو د مسلم لیگ نون بارا کې څه کوي نو زه خو به تاسو دا وایم چې دا تاسو ډیره هم سوال کوم دا به زیات تر لکه مشرانو ته ډیره خپته جا ځکه چې مسلم لیگ دا نون خو بات کې د مسلم لیگ لومبه دی نو د قیوم خان د ټیم نه تاسو سی صاحب راوالی چې دې صوبې د پاره یا د دې کلو د پاره یا زمونږ د سواوی د پاره قیوم خان څخه کړی دي یا تر اوسه پورې هغه سلسله روانه د سکولونو د کالجونو د روډونو یا د یونیورسيټو په شکل کې د بجلو یا د بجلی په شکل کې نو دا خو لکه چانه پټه نه ده او باقی تاسو ته بدام اندازه لګیدلی چې دا وکاله ټنه ور د دې 13 تیریږي دا یو میگا پروجیکټ تاسو په دې سوابي کې یا په دې علاقه کې یا دای چې هغه وی چې موږ به دوره منی ډیمونه جوړو یا زموږ د دې صوبې په ساته وګورئ نو ظاهره سنخکاری بغیر د مهنګای نه ادا روډونم تاسو ټول غیر زموږ روډونه پرون دلته کې ما په دې روډ باندې مسله کړي دا بیا خلک راجمع شو هغه وی چې یاره دا روډ ما روډ نه بند کړي روډ چې چا بند کړي زه دا غي تاسو کوم چې دا سوکتي د چا د لاسه چې دی عوامو ته تکلیف ته زاغه تاسو کوم چې دا سوکتي تا خو پایپ لا کډاو کنستا پایپ ته پکې کی خود او ته لړې په شاره تاسو نه کو خلک خپل دکانداران یا د چمګاوند د خلک په خپل بیچیره واغلی او غزان لا غلار او هغه کډه بند کی انو ما په دی وجه باندې پرون لغونه دلته دا مسله کړې تاسو د مرغوز کارکردګۍ نه مطمئن نه بالکل نه جی خازه تاسو نه بل سوال وکوما چې تاسو د نوې قیادت کارونه او د دې هلې ځلې ډېرې زبردست او ډېرې مزیدار دي مونږ په ګراوند باندې وینو لکه څنګه چې د یو ناظمین هم تاسو سره شاملېږي یو سی ناظمین او د نوې کم خلک چې راغله دا پوهان چې وته غټ غټ خلک شو هغه شخصیت د دې څه وجه لري د باره کې تاسو سوال غواړئ بس ورور دا خو لکه خلکو ته پته مخکیم سیاست معلوم او سم معلوم دی مخکې زمونږ مشران چې خاص کرو د ضلع یا د صوبې نو زه دا وایم چې با انتهایی شریف النفس خلکو په هغه ټیم سره باغی هغه شرافت او هغه دغه نه کار اغستو اوس موجوده حالت د سیاست دوره تیز شوی او خاص کر تاسو میډیا دوره تیز کړی چې هر سړی په جیب کې مستقل ټي وی هم پروت دی او مستقل دنیا هم پرته ده نو هر سړی پوهه دی هر سړی دغه دی نو زمونږ دا اوس د نوې قیادت چې کم دی خاص کر د شیراز خان په قیادت کې زمونږ ضلعي صدر دی یا خاص کر بابر سلیم چې زمونږ د علاقې یو قسم لا د پی کې 44 کینډیډیټ هم پاتې شوی ټول ینګ جنریشن دی نو د هغه هر قسم لا غي کوشش کوي چې یاره مونږ د قوم ته د ملک ته یا د عوامو ته د غریبو خلکو ته پیدا ورسو आवाज ورسو او سہولت ول ورکو نو الله دې وکي زمونږ دې پیر ډیر زیات یقین د خیره په دې خپل مخلصتوب باندې او د الله په مهرباني سره به خیر دې پیر زمونږ دا قیادت په دې خپل مقصد کې کامیاب شي او د حکومت دا سیستم زمونږ برابر شي که خیری نو مونږ ته چا د وینا ضرورت نشته مونږ هر سړی
په خپله کوشش دا کوي چې یاره زه د مسلم لیگ نون سره شامل شم، په رابطه کې دی را سره څه خلک شامل شو، څه شاملیږي، څه له مونږ ټیمونه ورکو، څه غریبانان په تمه کې دي د حکومت په تمه کې چې مونږ له به څه میلاویږي د هغې په تمه کې دي، نو هغه په دغه وجه له غوندې ډیلې کېږي. او څه ته مونږ وو چې لږ صبر وکړه چې ستاسو دغه مقصد خیر دی حل شي، نو هسې نه چې څه مسله راته جوړه شي، نو په دغه وجه باندې نو د الله رحم دی، دین دوګ دی راج توم دی ترقی روانه ده. زمونږ خاص کر د پارټۍ د دې مشرانو په قیادت کې ما سره دلته کې راج خان کم چې دی ما سره انتهایی مهنت کوي، ما سره چې کم دلته بابي دین بټ صاحب دی زمونږ میډیا نائب صدر دی د ضلع صوابۍ، انتهایی ما سره 24 غنټې چې چته زم چته زما ضرورت دي، چته زمونږ کار خدمتي یاد وینا ځای هغه مونږ سره د شپې او د ورځې اویلیبلی سره د دې یوت الکانو ما سره دلته نګارلی دی، په یوت کې صدر دی، دغه جنرال سیکرټري دی، یا داسې روشن دی را سره په یوت کې صدر دی، داسې را سره دغه دی دا مجاهد دی، تاسو ته ما خو دا را سره په یوت کې میډیا سیکرټري دی. نو دای انتهایی تکړه لکان دي، هر سړی ته ځان رسي، هر ځای ته ځان رسي او نشاندهی کوي، نشاندهی کوي د غلط سیز د غلط کار چې لالا جی وګوره دا پلان کې شیدا سره دا مسله لري خلکو ته دا کی سره د مخکې ورځو کې دلته کې زمونږ دا مسله رااله د اوبو دا مسله مونږ ته رااله، زمونږ د ګاړ په روډ باندې انتهایی ضرورت تر ټیوبل دوره ضرورت ته چې چا کار اوبه کور ته نسی. نو مونږ ډیر کوششونه وکړل، خو په حال زمونږ لکه ادا خبره لاس خالی دي، انو تمام چاله نشو ورکوله، انو دا ډیر لوی علاقه ده په دې باندې تقریبا خپل خلکو دا ټول علاقه د ګاډ روډ نه والي د دې سر نه والي مین روډ نه والي تر دې نیره پورې دا ټول کورونه جوړ شو، دلته هیڅ چا تر نل کې اوبه اویلیبل نه دي، او که چا کار راځي نو په داسې طریقه راځي چې هغه یو 2 منټ ولا بس هغه سره په لوخي لوند کی او بس خبره ختم شي. التاف خان زه تاسو نه اخیری سوال وکم چې د نوی کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې دا کوم نوې جنریشن دی دی سو کې دا غریبانان هم په شاشو پنج کې دي، یو طرف ته چغې دي یو څه دي، بل طرف ته بل څه دي، آیا تاسو څه پیغام ورکول غواړئ تاسو په دې؟ نو بس پیغام خو هغه رس که تاسو خیال وروري سملای کې نوی کول ورکړی دی او هغه ټولي دنیا کتلې دی، نو زمونږ د سملای کې چې کم حالت شوه دی یا کم دا کردار ادا کړی دی ینګ جنریشن چې دوی وته وایي انتهایی بدتمیزي او انتهایی او چغې او هلا ګلا او دا انو زمونږ حکم اس کم دا دغه نه دی سوچ نه دی، مونږ خو او چې نه په شایستګۍ سره په اخلاقیاتو باندې ستا یو احتجاج دی ته په طریقو کا یا ته اپوزیشن کې نه تو کا نو ته په حکومت کې او ته دوره حل پورې بالکل اسمبلی او درسګاه حیثیت لري ځکه شهر نو د دین خو مونږه لکه خلق بدنا یو قسم لا دغه اخلي، خاص کر دا ینګ لکان چې کم دي دی بګوري چې مونږ د اسمبلی تر تکړه خولي خلک لګل دي او دای الته دای پوزیشن د چې داسې خلک په بازار کې دا حرکتونه یو بل سره نشي کوله، نه په کور کلی کې کوله شنودار زنانو پر ټیو کتلی دي، داري ماشومان کتلی دي، دا زمونږ د ینګ جنریشن کتلی دي، نو هغه بس سوچ کوي چې ګینیره زمونږ خاص کر خدا پی ټی آی چې کومه ده چې د دې د مشرانو دا پوزیشن نه دا غي د کشرانو نه بز څه توقع کوم زه به صدقه کوم، نو په دې باندې مونږ ډېر سخت افسوس دی، دا زمونږ د ملک بدنامي ده، دا زمونږ د قوم د پښتنو بدنامي ده، دا زمونږ د علاقې بدنامي ده چې دای کم کردار په اسمبلی کې ادا کړی دی، او الله دې ولا مونږ نور سنو، الله دې ولا پوهه ورکي او الله دې ولا عقل ورکي. ډېره مننه التاف صاحب، تاسو کتونکو ولیدل محمد التاف خان سیکرټري جنرال یو سی مرغوز تاسو واورید او هیله لرو چې تاسو به مونږ ته په دې باندې فیډبیک هم راکوئ او مونږ سره به ما سلام په مخه موخه. السلام علیکم.